کله چې عمر فاروق رضی الله عنه هغه امیر شو نو ابو سعید بن عامر رضی الله عنه دی راوغوښت دته وی تاسو خو زه امیر کړم خو دا علاقه ډیره زیاته ده دې ټولې ته زه نشم رسېدلی نو اوس به تاسو ما سره مرسته کوئ تاسو به ما سره لاس کوئ زه لاړ شه او د حمص په مقام باندې ما ته ګورنر وګرځوئ الله اکبر د نن سبا خلک هغوی ګورنري غواړي هغوی وزارت غواړي هغوی مشري غواړي صحابه او به اولیاء او نیکانو خلکو به د مشرۍ نه ځان ساتو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې وجې نه جیل ته تللی و چې هغه قاضي جوړو قاضي نه جوړېدو وایي زه قاضي نه جوړېږم وایي من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین څوک چې قاضي جوړ شو فیصله کوونکی جوړ شو دا داسې دی چې بھی چاړې حلال کړی شو دا ډېر ګران کار نو سعید بن عامر ورته وایي دا ستا حکم مې نه منو زه ګورنري نشم کولی خو دومره ده چې الله په خپل کلام کې ویلي چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم د دې آیت د وجې نه منم چې د الله او د هغه د رسول تابعداري وکړئ و اولی الامر منکم او ستاسو د اختیار مالکان مشران حکمرانان وایي د دې وجې نه منم لاړ حمص په حمص مقام کې چې کوم دی نو دی ګورنر دی سمو د پس عمر رضی الله عنه خط لیک او اب هغه کې دا خبره لیکلې و چې په دې حمص کې څومره غریبانان دي دا غي دی یو لیست جوړ کړی شي دا غي نمونه دي پکې ولیکلی شي او ما دې راولېږلی شي چې زه دا غي د پاره څه مالی تعاون وسره کوم څه پیسې ورولېږم سعید بن عامر ته چې دا خط راغی هغه چې وکت نو هغه د کلي او د علاقې مشران را جمع کړل چې تاسو ته به ډېر ښه معلومات دي څوک څوک غریبانان دي هغوی ته لیست حواله کړی شو هغوی پکې مشران لیکي غریبانان لیکي نو په دغه کسانو کې یو ګاونډي دی د سعید بن عامر په دغه کمیټۍ کې او دغه کسانو کې یو کس د ابو سعید بن عامر څه دی ګاونډي دی هغه د ټولو نه اول نوم د چا ولیکو د سعید بن عامر ولیکو الله اکبر دا خو د حمص گورنر دی او په غریبانانو کې نوم په لیست کې اول نمبر د چا راغی د سعید بن عامر راغی وای ما ته پته راځره د ګاونډیم چې دی څومره غریب گورنري په لاس کې دا غریب دی ښه د غریبانانو په لیست کې چې کم دی نو څه راځي نوم راځي دا لیست چې تیار کړی شو او عمر رضی الله عنه ته ولېږلی شو عمر رضی الله عنه چې د دا نوم اول کې وکت نو حیران شو عجیبه کار او عجیبه خبره ورته ولګېدله چې دا خو دا غزې ما ګورنر ګرځولی دی او د ده دپاره خو زما طرف نه چې کوم دی نو څه مقرر ده وظیفه مقرر ده او د ده په لیست کې چې کوم دی نو د نوم په غریبانانو کې راځي عمر رضی الله عنه زر زر څه پیسې راجمع کړلې سمال او دولت یې راجمع کو په یو تیلې کې واچو قاصد لیور کو ویلې سعید بن عامر ته ملاو شو سعید بن عامر کور ته راغی او ډېر سخت خفه دی ډېر زیات غمجن دی بیبي ورته وی ای خاونده په څه خبره دومره غمجنې څه خبره داسې راغلې ده هغه ورته ال نه وی آیا د مسلمانانو یو ملک هغه کافرانو قبضه کو وی د دې نه لوی غم دی الله اکبر دا د هغې زندګي ده چې مال راغلی خفه کېږي او ما ته مال ته خوشحالیږو او بیا هغه چې کوم دی نو شمارو او هغه خزانې کوو ای دا الله بندګانو سعید بن عامر ورته وی د دې نه لوی غم دی وی امیر المؤمنین وفات شوی وی د دې نه لوی غم دی نو وی د دې نه به ملا لوی غمي سعید بن عامر ورته وی که تا ته زه بیان کړم ته به پکې ما سره مرسته کې سړي خو ټیک ته پیسې خوښوي خو دا ښځې به یې د هغې نه هم ډېرې زیاتې خوښوي نو د سعید بن عامر بیبیم هغه عامه بیبي نه ده هغه ورته وایي بلکل زه پکې مرسته کوم څه خبره ده څه غم دی دا هغه ورته وایي د امیر المؤمنین د طرف نه مال راغلی مال او په لیست کې زما نوم هم لیکلی شوی و د غریبانانو مال دی زه به اوس څنګه اخلم هغه بیبي ورته وایي راځه دا به چې کوم دی نو چې څومره غریبانان دي په هغه ټولو به تقسیم کو که پاتې شو نو بیا مې ما ورته وایي الله اکبر
پکار خداوا بیبي ورته ویلي وي چې زما او ستا په کور کې دومره څه نشته دی تا هغه خپله تنخوا هم غریبانانو له ورکې څه به ترې موږ واخلو اول به ترې ځان له لږ څه کېدو بیا به نور تقسیم ولګېدل سار لګیا دي تقسیموي غریبانانو باندې تقسیموي غریبانان ختم شو مالم ختم شو او یو غریب پاتې دی څوک سعید بن عامر دا امیر المؤمنین هغه داسې حکمران نه دی چې بس یو چاله څه پیسې ورکړي څه کار یې حواله کو بس بیا بېغمه دی نه هغه خو په کوڅو کې ګرځي هغه خو د یو کس خبر اخلي سعید بن عامر پسې حمص ته راغی د معلومات کوي چې دله مې مال را لېږلی آیا د مال لګولی او که نه دی لګولی په خپل ځای لګولی او که نه بې ځایه لګولی دی چې ځان ته پکې پرېښي ځان له ټول والی نه چې کله راغی خلک یې راجمع کړل سعید بن عامر هم په مجلس کې ناست دی او عمر رضی الله عنه د هغه د ماتحتو نه د هغه د کشرانو نه تپوس کوي وی د سعید بن عامر په باره کې ستاسو څه خیال دی دا څنګه سړی دی هغې ورته وی سعید بن عامر ډېر بهترین انسان دی ډېر غوره انسان دی خو په ده باندې زمونږ 4 اعتراضونه دي 4 اعتراضونه دي په داسې خلکو باندې هم څوک اعتراض کوي الله اعتراض ته غوږ شي دا جواب ته به بیا غوږ شي یو اعتراض هم دا دی چې دا داسې سړی دی چې کله ماښام شو د ماښام نه پس خپله دروازه بنده کړي نو لا یجیب احدا بلیله دا د شپې چاله جواب بیا نه ورکړي چاته بیا روزي نه چاله ټیم بیا نه ورکړي ډېر لوی اعتراض دی چې یار گورنر دی او هغه د شپې چاله ټیم نه ورکوي عمر رضی الله عنه خفه شو په دې خبره باندې چې په ده باندې خو ما ډېر زیات لوی ګمان کو چې دا ډېر دیندار انسان دی او ده باندې دا دومره لوی اعتراض دی سعید بن عامر ته وی وایا د دې خلکو دا اعتراض دی جواب شته رسه سعید بن عامر وی دا زما او د الله په منځ کې راز دی خو چې تی نن معلومول غواړې زه به نن چې کوم دن تاته ویم سعید بن عامر ورته وی ای امیر المؤمنین دا زما 24 غنټې زندگی دا د ورځې او د شپې د 24 غنټو کې دا 12 غنټې دا ما د ورځې دا د خلکو لور کړي دي او دا 12 غنټې زویم چې دا الله لور کم ورځ مې ټوله دی دپاره ده او دا شپه چې زه ویم دی سره نه نو خیر دی چې زه الله له ورکړم د شپې الله ته ولاړم د الله سره چې کوم دی نو څه کوم راز کوم د الله سره چې کوم دی نو خبرې کوم د الله سره مناجات کوم منځ کوم تلاوتونه ذکرونه کوم هغه داسې خلک وی دویم اعتراض هم په ده باندې دا دی چې دا داسې سړی دی چې سار ډېرې ورځې وشوي دی چې سار شي نو سار په خپل وخت باندې ډیوټۍ له نه راځي دی چې کله ښه نور راوخیږي 11 بجې شي نو بیا دی چې کوم دی ډیوټۍ له راځي سعید بن عامر دا خو هم ډېر لوی اعتراض دا ولې ته ډیوټۍ له چې کوم دی نو په وخت نه راځي معذوله دی کم سعید بن عامر ورته وی ای امیر المؤمنین دا مې دا الله او زما په خپل منځ کې راز دی خو چې تی نن معلومول غواړې زه به نن تاته ویم هغه راز دا دی دا ناوخته ډیوټۍ له ځکه راځم زه په کور کې چې کم دی نو یکې تنهایم یکم یو مې بیبي ده غلامان مې نشته نوکران مې نشته بیبي مې دا څه ورځې وشولې بیماره ده او د هغې د خدمت څوک نشته چې کله سار شي او ړه واغږم هغه خمیره ونیسي برابر شي پخېدو ته نو هغه پاخه کم کور کې کېدم چې بیا به مې بیبي د دې نه چې کوم د ډوډۍ خوري نو بیا راځم ځکه را باندې ناوخته شي داسې خلک وی ښه وی درېیم اعتراض دې څه دی دا خلک ورته وایي درېیمم اعتراض په ده باندې دا دی چې دا یو داسې سړی دی چې په میاشت کې یوه چوټي خامخا کوي الله اکبر او نن سبا امام هغه که چېرته په میاشتو کې چېرته یو چوټي وکړي نو بیا څه الله مړه ده خو بل څه کار نشته سعید بن عامر گورنر دی یوه چوټي کوي میاشت پس بیا هم پې خلک اعتراض دی هغه ورته سوی ای عمر ای امیر المؤمنین دا مې د الله او زما په منځ کې راز دی چې ته معلومول غواړې نن مې تا ته بیان کم دا ځکه یو میاشت پس یوه چوټي کوم او هغې کې ډیوټۍ له نه راځم چې زما په بدن باندې صرف دا یو جامه ده دا یو کمیس او پرتوک دی زما بس یو میاشت دا ما اغوستی په دې کې ډیوټۍ لم راځم او کله چې یو میاشت پوره شي نو دا چې کم دی نو څه شي خیره نه شي دا زه وینځم په کور کې ناست یم دا چې دا مې کله اغوستي ني وچه شوي ني نو زه چې کم دی نو راوتی نه شم داسې خلک هغې د مال سره دومره مینه وه ښه
دا بیا عمر رضی الله عنه رو دا غزړه چې کم نه خوشحالي دا خلک وایي یو هم په بل اعتراض دی وایي اعتراض هم څه دی اعتراض هم وایي دا دی وایي دی چې زمونږ سره په مجلس کې ناست دي نو بس یکدم په ده باندې بېهوشي راشي ناست دي په ده باندې بېهوشي راشي او موږ چې کم دی نو بیا د ده په باره کې غمجن یو چې ده باندې څه چلو شو دا څه وجه ده د نه معلومات وکړه څه بیماري ده عمر رضی الله عنه سعید بن عامر ته وایي وایا جواب دې څه دی وی امیر المؤمنین دا زما څلور واړه رازونه خو ته معلومې او تا معلوم کړل زه دا معلوم کړه امیر المؤمنین ته وی دا زه چې کله نابالغ وم ماشوم او قبل الاسلام مسلمان شوی نه وم نو د نبی علیه الصلاة والسلام په صحابو کې او ملګرو کې یو ملګری خبیب رضی الله عنه داغه د قتل او داغه د پانسۍ واقعه به تاته یادوي په بېدردۍ سره قتل شوی په ډېر دردناک قتل سره قتل شوی وی هغه زما د قوم خلکو هغه گرفتار کړی او نیولی و هغه وخت کې مالا اسلام راوړی نه و او نابالغ هم وی کله چې هغه قتل کېدو هغه وجل کېدو پانسي کېدو نو زه د هغه مخامخ ولاړم ما هغه حالات کتل د هغه دردونه او تکلیفونه ما کتل که چېرته د قیامت په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زمانه تپوس وکړي چې ای او سعید بن عامر ته ولاړ وې او ستا وړاندې زما یو ملګری قتل کېدو ستا وړاندې زما یو ملګری هغه شهید کېدو هغه پانسي کېدو او تا چې کوم دی نو څه نه دي ویلي ای سعید بن عامر تا سره څه جواب دی نو چې کله ما ته هغه واقعه را یاده شي نو زه څه شم زه بېهوشه شم ما نه برداشت نه کېږي چې زه به نبي علیه صلات وسلام ته څه ویم ای د الله بندګانو هغوی سره قبل الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام چې کله یو سړی راوړي ایمان راوړي مسلمان شي نو د هغه ټول ګناهونه معاف کېږي سعید بن عامر سره بیا هم د اسلام نه مخکې د ګناهونه چې کوم دی نو غم دی ما او تا سره پس د اسلام نم غټ ګناهونه کو لوی ګناهونه کو ښه په اصرار سره کو ښه په فخر سره کو خو چېرته زما او ستا په زړه کې غم رانغی درد رانغی تکلیف رانغی سوچ رانغی فکر رانغی چې ای الله ته به ما سره زما د قیامت په ورځ به زما سره څنګه چې کوم دی نو څه کې عدالت